السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو او ریدونکو، نعیم الله عثمان خیل یم. خدای دې کړي چې خوشحاله او سوکاله یې. امید ده چې ټول به خیر خوشحالو کې به یې. ډېر زیات خوشحاله یم. راغلی یم د خپل یو خوږ ملګري، د خپل یو ښایسته مشر، د یو سماجي اصلاحي فلاحي شخصیت خواته چینار ته راغلی یم او خواهش مې دا دی چې د خپل ملګری ستاسو سره هم د هغوی تعارف وکړو او د هغه نه څه واورو. خو حاجي صاحب په راتلو کې ماته وویل چې زه به تاسو ته یو تحفه ډالۍ کوم، نو امید مې دی ما ته هم پته نشته، تادي خوشحالي مې ورته ډېره ده، خو پته راته نشته چې حاجي صاحب به موږ ته څه ډالۍ کوي. نو تاسو به راسره هم ګورئ او امید به کوو تاسو به هم محظوظ شئ. زموږ د معرکه زموږ د پروګرام ډېر مهم او اهم دی، نو انشاءالله تاسو به راسره دا ګورئ. مهرباني. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب ښه یاست؟ هم ښه یاست؟ الحمدلله. برابر. حاجي صاحب ماشاءالله ستاسو د خاندان خو د ابتدا نه مونږ پیژندو په دې علاقه کې مشرانو، نو دا د یو جرګې مرکې ډاګری وو او ستاسو یو ښه بیک ګراوند دی. مونږ خو په دغه سماجي انساني خدماتو باندې تاسو پیژندلی، خو دې فیلډ ته د خواب او د دې د تعبیر دې ته ستاسو څنګه رجحان شو او دې طرف ته تاسو څنګه رالیږي؟ نو په دې موږ پوهه کوي او زموږ ملګري به انتظار کوي. ډېره ډېره مننه ستا د راتګ، ستا د راتلو غریب خاني ته ستاسو د راتلو ډېره ډېره شکریا ډېره مننه ده جی، شکریه. او د دروند نظر دی ډېره ډېره شکریا. او دا ټیک دی، زموږ والد صاحب د دې کلي د دې علاقې د سماجي خدماتو کې انشاءالله د ټول خلک د دې متعارف دی جی، هغه کې شک نشته جی. او موږ ته هغه بیا دغه خپلو خدماتو په وجه باندې لیکن خلکو ورته ملک صاحب وایو او موږ ته اوس د خلکو د الله پاک د دوی سره ښه وکړي قدر النظر اوس هم موږ ته هم ساتي، حالانکې موږ د ملکۍ قابل خو نه یو، دا د خلکو خپل نظر دی. او نو باقي ته د دې دا تپوس وکړو چې ته د خوبونو د تعبیر طرف ته څنګه رالي. نو چونکې تاسو ته پته ده ما سعودي عرب کې 14 کاله تېر کړي دي. هلته چې سړی کله په مسافرۍ کې نو دا د سره ډېر زیات احساسي، یو د تنهایي سره مل یو ډېر سوچ فکر یې ورسره د دې په وجه زیات چې کله انسان ته څه مسلې راشي یا څه حساسیت داسې مبتلا شي، نو دا زیات دغه حالاتو کې سړي د زیات خوبونه ویني او الله پاک ورته راتلونکي حالات مخې ته کړي په دې خوب په ذریعه باندې. نو موږ هم مسافرۍ کې دغسې زموږ نور ملګري وو چې چا په خوب ولیدو، یو بل سره هم ډسکس کاوه، خو چونکې داسې څه خاص معبر یا تجربه کار سره خو نه و چې موږ ته جواب راکړی د هغې خوب معنی ویستوي. به هر حال زه یو ځل د یو لبناني سره لاړم، نو هلته کې د کار په دغه باندې تللی وم، هلته یو لایبرري وه، هغه لایبررۍ کې یو کتاب ما ولیدو، په هغې لیکلي وو تعبیر المنام. نو ما چونکې 14 کاله تېر کړي، سلک ډېر کوم سبق هم ویلی دی، نو هغې په وجه باندې په عربۍ زه سلک ډېر پوهېدم. نو هغه کتاب ما د هغه نه واخیستو په څه طریقه باندې رایک وراله. نو هغه کې د ابن سیرین کتاب اوس هم زما سره پروت دی. د ابن سیرین باره کې چې بیا ما ته معلومات وشو، نو دا تابعي و، دا یو تابعي و او دا چې کوم دی نو د حضرت عثمان رضی الله عنه غلام پاتې شوی او حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه استاد و او دغسې د هغه په هغه زمانه کې نور ډېر صحابه دي، دا یو نوم چې عالم نو ټیم اخلي دا د هغه استادانو. خو د دې نه هټ کې د ابن سیرین رحمت الله علیه ته باندې د الله تعالی یو خاص رحم و او د الله تعالی یو خدادار علم ورکړی او دا خوب چې دی دام د یو خدادار علم سره تعلق ساتي، دا داسې د علم سره ډېر زیات تعلق نه ساتي، لکه زیات تر دا یو خدادار صلاحیت ته چې چاله الله ورکړي. هغه چې ما کاته نو د هغې سره زما خپله هم لږه تجربه وشوله. زما سره بیا چې کوم دی نو د ابراهیم کرماني رحمت الله علیه، د حضرت اسماعیل اشعث رحمت الله علیه او داسې پسې نور هم ډېر نومونه دي، که دې نو ډېر ټیم به پرې تېر شي. د هغوی تجزیې او د هغوی د تجربو په رڼا کې چې کوم دی کتابونه لیکلی شوي دي او د هغوی سره چې کوم علم و د هغوی څخه چې کومه پوهه نو په عصر حاضر کې د هغوی مقابله به څوک نه وي. ډېر الله پاک ورته یو رحم کړی، نمونې وي د علم او د صلاحیت او نمونې وي. او د هغوی دغه ما وکته نو بیا زه رالم هغې ته کلي ته رالم، ما به لږ لږ چا به خوب ولیدو، ما نه به یې تپوس وکړو، نو ما به د هغې معنا ورکړو، بیا چې لږه لږه د کلي کې خوره شو، نو بیا ما ته په ټلیفون باندې شروع خپلو خپلوانو رشته دارو جان پهچان والا ټولو په ټلیفون باندې رابطې شروع کړې چې ما دا خوب لیدلی څه منه. نو کله سړی وزګار وي کله نه وي وزګار، نو بیا چونکې دا هم یو ښه ذریعه وه دا سوشل میډیا، نو ما سوچ وکړو چې دا زه هر یو کس ته په ټلیفون باندې دا وایم نو دا خو ما ته هم ډېره ګرانه پاتې شي. نو بهرحال ما دا یو سوچ وکړو چې راشه دا یو عام کا چې هر چا ته د دې نه یو فایده ورسي، نو د یو قسم نه د یو خدمت په جذبه سره ما دا کار شروع کړی دی او څه لالچ مې نشته دی. د مزه چې کوم یو ویډیو اپلوډ کوم نو زما په پیج کې الریډي پرته هغه، نو دا جمع کېږي، دی نه یو کتاب شکل هم جوړېږي، نو چې څوک څه یو خوب ویني او دا پیج وګوري نو په پیج کې ممکنه چې ما د هغه خوب ورته میلاو شي، ځکه چې زه په یو څیز باندې ډېر بحث کوم. لکه مثلا ما دا بیګا یو ویډیو کړې ده
لکه دا د چې تاسو موږ کنه چې دا لکه د یو علم نه دی نو دا ځان له علم دی او دې کې خدای دا سره ډېر غټ اثر دی. ډیره مننه حاجي صاحب، شکریا. امید ده چې ملګرو به پوه شي او زمونږ هم کوشش دی مونږ د علاقه کې ژوند کوو، ګرځو، ملګري مونږ ته ډېر ښه فیډبیک راکوي، خلک ډېر زیات مطمئن دي. واقعي لکه څنګه حاجي صاحب تاسو چې وویله چې زما سره دا یوه ذخیره پرته وه او ما دا وغوښتل چې را لکه د دې نه دا خلک هم مستفید شي. واقعي دا یو روحاني خدمت دی. خوب چې کوم دی ملګرو دا د الله د طرف نه په خپل بنده باندې یو نعمت دی او خوب د زیرو نه یو زیری دی او د خبرداري نه یو خبرداری دی. خو حاجي صاحب واقعي چې خوبونه مونږ وینو دا الله ډېر شفیق ذات دی، هغه په دې خپل بنده ډېر زیات مهربانه دی. کوم چې نوکارو خلک یي دې لپاره خلک ډېر ستړي کوي، منځونه کوي، د استخارې مونځ کوي او الله ته منت کوي، زاري کوي، شپه ورون کوي چې الله مونږ ته د کار شروع کوو، روزګار شروع کوو یا رشته کوو. نو مونږ ته الله ته یو روحاني لکه کوم چې باطني دغه دی الله دې مونږ ته پس منظر وښیي. نو دې لپاره خلک ډېر زیات ستړي کوي. واقعي دا یو انساني پلاغي ډېر غټ خدمت دی تاسو چې کوئ، تاسو لپاره دې الله ډېر اجر درکوي. نو هغه خوب خلک ویني خو چونکې دا یو داسې علم دی چې دا یو خدای صلاحیت دی، دې باندې د هر چا ذهن رسي نه. نو حاجي صاحب ما ولیدل ستاسو کتابونه ما کتل نو په هغې کې د عربۍ یو کتاب و. نو حاجي صاحب د عربۍ دا کتاب څنګه تاسو عربۍ باندې پوهېږئ، لکه دې نه تاسو څنګه متاثر شوي؟ زما ته خو د عربۍ کتاب هم دی او د اردو هم راسره دی. ما خو تاسو ته چې زه په سعودي کې پاتې شویم او بیا چې کوم دی نو زما ملګري به کېدای شي دا ویډیو وګوري، لکه ما چې به کله عربي ویل ما د الله پاک په دې عربۍ ژبه کې هم ډېره مدد کړی او ډېر عبور راته حاصل کړی او ډېر ښه راته معلومېده. نو لکه بعضې ته کېدای شي چې په هغې زه پوه نه شم خو مقصد کې سړی اخیستی شي د عربۍ کې چې کوم چې معنی ورکړي په هغې هم پوهېږم. او اردو بیا د ابن سیرین اردو کتاب بیا هم زما سره او نور دا کومونه چې تا ته ما وویله دا په دې ټولو کتابونو کې ماشاءالله. حاجي صاحب بلکل ستاسو پروګرام مونږ بیا په مستقل مزاجي سره ګورو او ډېر زیات په خوشحاله یو. دغې مینې دغې خوشحالۍ مونږ دې ځای ته راورسولو چې د حاجي صاحب سره کښېنو، د هغه نه څه زده کړو، د هغه نه څه واورو. نو حاجي صاحب زه خو په خپل انتظار کې یم، ملګري هم په انتظار یي چې یاره تاسو چې یاره زه ډېر خوشحاله شوم تاسو زموږ غریبخانې ته راغلئ. نو دا غریبخانه ورته زه نه شم ویلی ځکه چې دا زموږ د دعوې او د مشرۍ یو ډاګلی دی. زموږ مشران بس تاسو د والد محترم سره دې ځای کې ناست وو، د هغه په خپل ځای یو مقام او هغه یو نوم ژوندی پاتې شوی دی چې هغه اوس هم خلک زموږ مشران د تېر مینې د وجې نه د چینار ملک په نوم باندې یادوي. نو حاجي صاحب زه هم ډېر په بې صبرۍ سره انتظار کوم چې تاسو ما ته کومه تحفه ویلې وه نو هغه تحفه ما تاسو ډالۍ کړئ. نو دغه تحفه کې خو کوم یو ته په پاکستان درواړو نو بل ته ډېرو ملګرو فرمایش هم کړی چې ته کله کله مونږ ته چې وړه غونډه کې د واقعه کیسه شانتي کوي چې زمونږ ورسره دا نننۍ ملګرو خبرې مې کړله بخښنه غواړم مزید خیمه دا زما دپاره ده او ستاسو دپاره به حاجي صاحب انشاءالله روزانه یا ستاسو دغه دپاره به یو کیسه دا لازمي تاسو ته ډالۍ کوي. نو زه خپلې تحفې ډېر په بې صبرۍ په انتظار یم، حاجي صاحب ډالۍ یې کوي. وایي چې په یو کلي کې یو ملا جی نو هغه مولا ډېر یو زبردست انسان، ډېر قابل و، ډېر مخلص سړی و او ډېر ښه سړی و. دغه د امتحان ورځې راغلې نو د امتحان دپاره دغه ته 10 ورځې چوټي پکار نو چې هغه سوچ وکړو چې جومات خو هم نشم خوشی کولی. نو په هلته یو ملګری و د هغه خو هغه علم خو ورسره نه و ډېر زیات و خو داسې نیم مولا و. نو هغه یې راوستی و وایي چېرته زما په دې یو 10 ورځې زما په دې جومات کې ته ډیوټي وکړه. نو هغه ورسره اګري شو په دې خبرې چې کله دا سړی راغی نو د علاقې د خلکو اندازه چې ولګول خلک ورته ډېر صادقانه او سادهګان ښکاره شو، ډېر چېرې په دې کې خو ډېره غټه واره ده په دې خلکو کې نیکوکاره ورته ښکاره شو. او نو چې ښه ورته ښکاره شو لکه پیدې والا خلک ورته ښکاره شو. نو بس ده سوچ وکړو چې یاره دا کوم ملا چې زه په ډیوټۍ لګولی یم ده ته څه طریقه جوړول غواړي چې دا لرې شي او زه به دې ځای پاتې شم. حالانکې هغه عالم خو نه و خو هغه کوم عالم چې و خو امتحان ته تللی خو هغه لالچ راغستی و. نو هغه یو سړي نه تپوس وکړو د مقتدي نه ویل ستاسو د مولانا صاحب تاسو ته زیاتې څه مسلې بیانوي. نو هغه ورته یاره دا مسلې راته کوي چې دا کار وکړي جنت ته ځي، چې داسې له شدي طریقه باندې عبادت کوي، داسې کوي ته به جنت ته ځي. بس هغه ته پته ولګېده چې د دې نه اوس پیدا اخیستل غواړي او د دې انټي تله غواړي چې دغه مولا د خلکو ته متنفره چې دا خلک ته متنفره شي. نو هغه دغه انټي مسلې شروع کړي نو د خلکو بیا په بحثونه شروع کړو چې د بل مولا خو مونږ د جنت په ځای قابل دوزخ ته ورنږدې کړو. او دا مولانا صاحب زموږ دپاره دا اصل مسلې خو صحیح رهنما دی، جنت ته همداره صحیح ده. نو به هر حال هغه چې دا مسلې شروع کړي نو خلک یې متنفره کړو. خلک دې حتی ورسېدو چې یاره که دا مولا راغی نو په ډانګو یې وکړو خو دې کلي ته یې ونه کړو. په دې کې چوټي ختمه شو. مولانا صاحب راغی، مولانا صاحب د ځان نه نه خبر خو خلکو ورته سلا د مخکې کړې وه یا خلکو را ایسار کړو درځه غره سړی ووخو ویښ د کلي نه یې وشړو لاړ. مولانا صاحب خپلې مدرسې ته لاړ بیرته علاقه بدره یې خپلې مدرسې ته لاړ. چې هلته لاړو ډېر خفه و، ډېر بور و، ډېر انتهایي په غوسه کې و. یو د هغه یو شاګرد یو طالب و نو هغه ډېر زیات وران هغه چې کوم دی نو ډېر د عجیبه غوندې ذهن و، ډېر تیز تراز طالب
هغه ته تاسو کې مولانا صاحب بدل لا تخکاری څه چل ډیر ګور ډیر خپای او سم یې دا څه چل څه شوی هغه خو ورتقاشو چې غلې کینه په دې خبره کې څه کار نه لري تاسو په خپل سبق وایي بهر طالب ډیر تیز او هغه چې پاره کول دي پرېدم نه چې پیسې راته نه د خپل استاد د خپګانې برداشت کولای نه بهر حال مولانا صاحب پوښتنه سړي چې پیسې ورته نه کړی نه کړی پیسې ورته وکړه بس شاګرد پوه شو شاګرد استاد ته وی چې استاد یو څه کار وکړي چې سوي مال یو لاسو چټي راکړه هغه ول لاسو چټي ورکړه سړی روان شو مدرسې نه نو اوس په کوم ځای کې چې دا جومات دی نو د دې کلي نه چې ګیر چاپېره څومره دا نور کلي دي که نه واته کلي دي نو دا په دې واته وکړو کې هر یو جومات ته لاړو یو مونځ پکې وکړو خو چې مونځ کوي نو بیا اعلان کوي چې یاره زه د لرې یو علاقه ښایي چې د هغه علاقې نه راغلی یم په یوه میاشت خو مې سفر وکړو یوه میاشت کې راورسېدم او دلته تاسو دې پلانکي دی کې یو کلی دی په هغه کې یو ملا دی او هغه بزرګ د زمانې دی او دا هلته په هندوستان کې یو بزرګ دی او هغه د خولې وینا ده چې دا سړی نه دی دا بزرګ یو که چېرته چا پسې یو د جمعې مونځ وکړو نو دا به الله پاک جنت رسوي نو بس چې په کومو کلو کې تقریرونه کړو یو مونځ کړی نو ویږي د راتلونکي جمعې په ورځ به انشاءالله چې زه هلته یم د خیر په خپله یې ورته دا جومات وښود او د نور خلکو ته بس د جمعې ورځ راغله چې جمعې ورځ راغله نو طالب داسې شی کړی چې خو متشرح طالب و ښه چې کوم دی پټکې هم والی و او خپله حلیه ښه د عالمانو وه نو دا تلی دی د مقتدي د دغه خوا ته ولاړ دی د اقامت په ځای باندې ناست دی او څوک ورته څه ویم نو ځکه چې عالم جلته رسېدلی دی ناست و د دنیا مخلوق راغی جومات ته جومات ډک شو بهر عیدګاهګانې ډکې شوې د کلي خلک هم حیران دي چې خلک د کوم طرفه راغی او د جومات مولانا صاحب د نه هغه څه نه دی خبر هغه هم څه نه دی ټول حیران دي خلک حیران دي طالب سر ټیټ کړی دی او غلی ناست دی په دې کې خلکو سوچ وکړي چې مونځ وشي بیا به دا ماحول حالات معلوموي چې څه چل شوی بس په دې کې مولانا صاحب سلام وګرځاو مونځ وشو طالب یو دم پاڅېدو یا الله وخه تاسو چې دا کوم د بار خلک راغلي دي د علاقې د خلکو ته خو به پته وه خو تاسو دا د کوم بار خلک یې راغلي نو هغه ما تاسو ته دا مولانا صاحب یادوو چې دا هغه مولانا صاحب دی چې بزرګ د زمانې دی او په دې پسې چې یو مونځ چا وکړو نو جنت ته ځي تاسو ټول الحمدلله جنتیان یې ځکه په دې عظیم بزرګ پسې مونځ او زه خو د ډېر لرې راغلی یم نو ما لپاره پکې زه صرف یو کار کوم چې مولانا صاحب د دې ګیرې مبارکې نه به یو ډکی یخته وشو کومه چې دا د ځان سره ویسم یو نښه غونډه کړي او هلته په فخر باندې خپل نور شاګردانو ته هم وښیم چې دا ما د مولانا صاحب ما ته دا شور پاسیل شي دا شرف راته حاصل شي چې دا زما سره مولانا صاحب د ګیرې مبارکې یو ډکی یخته په دې کې دې ناستو خلکو سوچ دا وکړو چې ټول کمال هم په دې یخلو ناګهانه ټول خلک راپار شو مولانا صاحب یې راایستار کړو چا دې د ګیرې نه یخته و چا د سر یخته و چا د چې یخته به ورته نوم ورته وکړي سړی سره ګازره سره ګازره کو خپل بدلې د استاد واغستو لاړ سره واپس او مولا ته استاد ته وی چې بس ما د بدل مې نه واغ بالکل لیدونکو امید دی ډېر خوند یې وکړو تاسو لږ هم خوند درکړلی او په دې کې یو حکمت دی چې د خپل استاد یا چاته په تمه کېدل نه دي پکار د چا حق لالچ وال نه دي پکار نو امید در به کوو زموږ د امریکا موږ نن په دې ځای باندې حاجي صاحب نه اجازت غواړو په دې ځای باندې موږ د خپل پروګرام راغونډوو امید در به دی چې تاسو به خوښ وي انشاءالله تاسو به موږ ته د خپل سکرین په ذریعه باندې فیډبیک راکوئ دا به لایک کوئ فالو کوئ لوی الله مو سپارم السلام علیکم